دوی جوړ کړم او زه د قام نه مخکې شم او هلته هم زما دلته هم زما او دا زما د وس کار باندې ما خیال موږ په دې خلکو کې داسې ډېر کم کسان وي چې په هغه به د هغه خپله ذاتي مسله وي ذاتي مسله به د هغه هم وي خو زیات د قوم درد او دغه ورسره وي نو ځکه هغوی راغلي دي نو زه په دې وجه باندې د ټولو زیات مشکور یم او زه دا دعا کوم چې الله پاک دې دوی همیشه دغه شان د مشرۍ لاندې چې دوی مختلفو کلو ته ځي مختلفو علاقو ته ځي او د خپل کیږي نه کیږي دا الله کار دی خو دوی خپل کوشش ضرور کوي چې یاره په دې قوم کې په دې وخت کې دا مسله ده په دې وخت کې دا مسله ده او د دې د حل کولو ضرورت شته نو دا ضرورت چې د دوی په دې ذهن کې دی او دا ځي او دا یو ورځ ځان قضا کوي او دغه کار لذي نو د دغه انسان نه بل د خیر انسان نشته دا د خیر انسان دی دا ټیک انسان دی کوم کسانو چې دا ټول مشران دي پکار ده چې هر یو مشر خبره وکړي خو مشر ډېر هر وخت او فیصلې هر وخت چې کوم دی نو مشکل ترین نو تاسو چې کوم راغلي نو دا مشران او دا مشري که زمونږ د کلي دي او که د بار دي عام خلک جلسه لکه دا جلسه نه ده یو میټینګ ونو ټول مشران موږ راغوښتي دي نو دا ډېر زیات لکه د دماغو د لاسه د زړه د لاسه تکا خلک دي اوس دا مشرانو چې خبرې وکړې د ګلزمین د مقرب خانه پورې یو کس تاسو ګورئ غلطه خبره نه ده کړې ټیک ټاک خبرې د پوینټ خبرې او که دا ټول کوي نو دا ټول به هم د پوینټ خبرې کوي دا مسلې موږ ته دي اوس دا مسلې به موږ څنګه حل کوو نو زه په دې کې خبرې خو ټولې وکړې زه هم دغه وایم نو زه دغه خبره نه کوم زه یو دوه درې تلویزیون ږدم چې زمونږ د اوسکۍ ځان له د مخکې نه یوه کمیټي ده د 14-15 کسانو ده مونږ به هغه کمیټي راوغواړو په دې روان هفته کې او بل په کوم ځای کې چې تاسو اوس په دې پروګرام اناونس شي په خیرآباد کې یا شفو کې هر ځای کې شي زمونږ به د هغې نه 2 کسان 4 کسان چې څونه کسان درکولی شو هغه به هغه کمیټۍ هغه دغه درځي بیا چې هغه راشي نو زمونږ سره به خبره کوي او مونږ به په هغې باندې هغه به فل کسان یا به د ټول کلي د اکثریت په د هغو سره حمایت وي زمونږ نه خبره خو داسې ده داسې تاسو له هم تجویز در کوم چې زمونږ 25 کلي دي یا 30 کلي دي د هر کلي نه نمایندګان چې کوم جلسې له راځي نو هغه چې د کلي د نماینده په کلي کې یو کمیټي د 10 کسانو یا د 12 وي نو هغه کسانو نه د 2 کسان یا 3 کسان رالیږي چې په دې باندې فیصلې کېږي نور چې دا څومره خبرې وشوې دا ټولې ټیک دي او د دې د ډي آر سی خبره که ده که د دغه خبره ده د ډي سی ای سی خبره ده خو داسې چل دی چې موږ جدوجهد نه کوو که نه نو په کور ته به موږ ته ډي سی ای سی نه راځي دې ډېرې ته ای سی م راغلی دی دې ته ډي سی م راغلی دی دې ته سیکرټري م راغلی دی دې ته وزیران هم راغلي دي دې ته مخالف خلک هم راغلي دي چې کله موږ رټو او سم کول موږ د ونو نالولو خبرې کولې چې ولې نالو او په صحیح د زړه نه کار کوو پیسې هم پرې خرڅ کولې نو هر سړي به خبره کوله چې زه درځم او ونه نالوم اوس هم وایي نن سهار تاسو زموږ نه ملګري وو د پېښور نه یو ټیم راغلی و د دغه چېره مونږ د دې ونو بوټو د نالولو په دغه باندې خبر شوي او مونږ تاسو یو ځان له ټوله ورځ پروګرام کول غواړو نو د دې خبرې مطلب زما دا دی چې که مونږ د قوم دپاره دغه شانتې سردردي کوله نو ډي سي به م راځي ای سي به م راځي ګورنر به م راځي د وزیر اعظم پورې بدل راځي خو که دغه شانتې د ملګرو ټولو خبره وکړه چې یاره تاسو په خپل مشر اعتماد نه کوئ او په معمولي خبرو باندې بیا تاسو لکه تا ته پته هم نه او په هغه خبره باندې ته خپل مشر او دغه کې د هغه بېعزتي کې د هغه خبرې ته غوږ نه ږدې نو چې څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ولې چې په تا پسې څوک راځي نه ته به پسې چې ته لاړې بیا به تاله راځي او ته به دا قوم بالکل غیرتي قوم دی دا قوم په خان پسې نه دي زه خو په اوسکۍ کې زما خیال دی چې زما په نظر کې خو هېڅوک نشته چې خان نه ځي که څوک دي زموږ کلیواله جودې وایي ما ته خو څوک نه ښکاري چې خان نه ځي خو کله معامله خرابه شي چې زموږ په خپل منځ کې په دوو کې جګړه پیدا شي
شر پیدا شي یو ته وګنخ کته کوي مونږ به الروري کوو مونږ به زمونږ جرګې به هله کامیابي چې مونږ د غریب رونه یو بل ته وګخ کته کوو که مونږ د وګنخ کته کوو نو بیا دا خبره نه کېږي بیا به یو کس خامخا د دې بل یو دوه چې وخلي که نه نو یو وایي زه ظالم دا ظالم دی بل وایي دا ظالم دی نو هغه یو کمزوری چې نو هغه چې په کوم طرف لاړو که به بدماش پسې لاړو که په پښتون پسې لاړو که د دې ځای نه بل ځای ته لاړو دا زمونږ د دې قوم پریکټیکل حالات نو پریکټیکل حالات به هله کوو چې موږ په خپلو په کلو کې کومې جرګې دي او په هغې کې موږ یو بل ته وګه کړه چې وګه ښکته کړه نو بس بیا به دا زمونږ کامیابي ده بیا به هره خبره کېږي که موږ وایو چې موږ د وګه نښکه کوو نو چې موږ په خپل منځ کې وراني نو بار ته به موږ څه لاړ شو نو دا خبره ده او د راروانې دغه هغه به فرید خان وایي چې کوم ځای کې موږ به انشاءالله بھرپور مالی امداد او بدني چې صحیح وخت د قوم لپاره به انشاءالله تعالی هر وخت حاضر یو او هر وخت به چې څنګه یې که نور ملګري زمونږ د کمیونټي د بزنس کمیونټي سره مختلف انداز کې به ملګري هغه به چې کوم دی نو مونږ دغه کوو د هغو نه به هغه به راولو دې پروګرامونو ته او یو پروګرام نه په دې کې به سلې په دې کلو کې ډېر غریب خلک دی زمونږ په دې کلو کې جامې سپینې دي خو د هغې ډېرې زیاتې مسلې دي مونږ خو د هغه ته د مقابلې خبره کوو نو مونږ به اول کوشش کوو چې مونږ دغه ورونه د ځان سره راچوت د دغو مدد وکړو هغوی له کار وکړو د هغو خبرې حل کړو او مونږ چاته څه ښکاره کړه نو زما خیال دی د خپل کلي نه چې دا تاسو ورته چې پښتانه وایي که نه زه خو ورته پښتانه ځکه نه وایم چې پښتو خو مونږ ټول وایو پښتو څه ته وایي پښتون څه ته وایي چې پښتو وایي چې پښتو نه وایي هغه ته پښتون نه وایي جیداد خبره ده نو زما خیال دی په دې مجلس کې داسې کسان دي چې د هغو د جیدادونو یو په لسه جیداد سیوا دی نو په جیداد باندې خبره نه ده پښتو مونږ هم وایو هغه هم وایي مونږ ځان له کوشش کوو چې مونږ د غریبو سره په خپله مدد وکړو مونږ د غریبو خلکو سره دا که په چیخو کې دی دا که په کیسو کې دی دا که په ډیرۍ کې دی دا که په اوسکۍ کې دی هغه مونږ دغه کمیټۍ هغه راچوت کړي او مونږ د هغوی مدد وکړو چې کله مونږ د هغوی مدد شروع کړو نو بیا به خلک د بار خلک به بیا راځي او تاسو ته به خبره کوي ستا د دغه کمیټۍ چې کوم دی دا ستا د قومي خبره ده نو د هغې عزت به کوي چې کله د هغې عزت شروع شي نو ستاسو د ټول قوم عزت شروع شي نو دا خو دا خبرې دي دا د دې پیسو خبره خو زما خیال شوې ده د هغه برخې خبره شوې ده که نه کنفرم د باندې که خو زه نشته اوس دویمه دغه چې ده نو هغه د دې بایپاس خبره ده بایپاس زه تاسو لږه دغه خبره کوم د بایپاس چې نو جوړ شوی که نه نو د دې درې پیرې زه په افتتاح کې شامل وم تاسو ته به هم پته وي دلته به ناستې کسان یوه پیره دغه افتتاح کړې وه دا تالاش کې دا وزیر زیرې جوړ مظفر سید و زه پکې حاضر وم بوټ هم ولګو او وایي چې دا ما وکړو زما سره دونه پیسې دي خو د ځمکې خبره ده د ځمکې پیسې نشته په دویمه پیره بیا د دې حکومت لاړو بیا دغه راغی دا بخبیدار صاحب الله دې وکړي هغه راغی نو موږ په پیشنهاد کې ډېر کسان به په دې دغه کې ډېر خلک وو که څوک وي نو هغو ته به دا خبره معلومه وي هغه وایي چېره دا خو کېږي په دې ځمکې خبره ده او په دې کې پیسې راځي نو ما په هغه ځای کې ورته وویل چېره نورې پیسې څه کې خو زه به دله 1 کروڑ روپۍ به دله زه درکړم او نور د خلکو نه چنده راغونډې کړو دا د چا چې ځمکې دي نو دې ځمکو والا فی سبیل الله ورته ویلي چې دا به دله مونږ درکړو او دا روډ پکې وکاږه او د پیسو د لاسه مونږ چې دا لیکه وکاږي نو 3 کروڑ روپۍ زما څه دي او نورې ما د تاسو چنده راغونډې کړو مونږ دا خبره وکړه په دغه وخت کې د سیګزرې دغه چې دی دا یو کس دی نوم یې زما نه هېر شو بابو دا هغه د نوم بابو صاحب چې دی نو هغه راچوت شوی چې زه خو دا نه منم خبره سټې ته ورسېده چېرې زه په دې باندې سټې علم هغه خبره خو بیا د بخبیدار صاحب سره ختمه شوه هغه کار ونه شو حکومت بدل شو همایون راغی همایون دا سټې ډېره راچوته شوې وه بیا دې دغه کسان وي چې موږ په دې باندې سټې یو تاسو د دې معلومات که څوک راضي خان صاحب یا زموږ نور څوک ملګري چې هغه په سیګزره کې د دې معلومات وکړي چې بهي دا سټې دې خلکو ولې پرېښوده هسې په دغه ځای کې خو زموږ سره دوکه نه ده شوې چېرې دا دوکه راسره شوي چې د هغو بهي سټې مه کوئ پیسې به تاسو ته میلاو شي
دا خبره خو نه شوې ولې چې دا خو داسې خبره نه وه خلکو خو ځمکه هسې ورکوله زمونږ د ورونو د بخپیدار په دغه کې دا ځمکه هسې ورکوله خو د روډ پیسې وې نو دا خبره زمونږ ښکاره ده که دا ګیم زمونږ سره شوی نو د دې نه چې زمونږ دا ټول ګونه خبرې دي چېرې زمونږ سره داسې یو ګیم شوی دی او نور ګیمونو ته بیا ځان دغه کوئ چې داسې ګیمونه زمونږ سره ونه شي دا نو زه دا وایم چېرې دغه خبره چې ده نو دا خو د کوټ او د دغه خبره ده که د جګړو خبره راشي چې زمونږ دې مړه کېدو دي زمونږ نه ځمکې وادي شي خو سوال هم نه پیدا کېږي اوس د عدالت خبره ده نو په عدالت کې زمونږ په عدالت کې خو خیر نه کېږي د جج په دغه باندې خبره نه کېږي هغه خو د دوی دپاره هم دی او زمونږ دپاره هم دی هغې کې داسې خبره نه کېږي انتظامي مسلې زمونږ کمزوري دي ډي ایس پي ایس پي ای سي تحصیلدار او ډي سي د دې سره د تعلقاتو جوړولو لپاره به دا کمیټي نو دا به یو دغه جوړ کړي دا ځان له به یو کمیټي جوړه کړي او ځان له به دې نه جوړوي زمونږ د چرمینان چې دي ویلې چرمینان د واکنډۍ دی د اوسکۍ دی د کم چې دي شپږ اووه د دوی په سربراهۍ کې به موږ جوړ کړو دوی به ورسره قانوني طور میلاویږي او چې کوم ځای کې زمونږ خبره کمزوري نو هغه خبره به برابروي او بیا چې دوی قوم ته څه وایي نو موږ به دا بلکل په هغه ورځ او په وخت راوړو نو دا څو خبرې مې تاسو ته وکړې او نور زما خیال دی ډېر ستړي شوي مې دا کسان درې څلور ګنټې وشوې ګرمي م ده نو زه بیا یو ځل ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم او ما نه په دې خبرو کې څه افوا دېخوا شوي ما ته ووایم والسلام ډېر مننه